دې ځل لپاره بېنظیر روپۍ چې دي هغه به زیاتکر کسانو ته نه میلاویږي. کم نوی قسط چې شروع کېږي نو زاړه به زیاتکر داسې کسان چې هغو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. کومو کسانو چې د مخکې نه د بېنظیر روپۍ راغستلې نو دا نوی قسط به زیاتکر کسانو ته نه میلاویږي، ځکه په هغې کې یو نوی اپډیټ راغلی دی. که تاسو په دغه اپډیټ ځان پوه نه کړو نو را روان قسط چې دی په هغې کې به تاسو ته روپۍ نه میلاویږي. بل لا بیا ځینې کسان داسې چې هغه وروستۍ دا ویډیوګانې ګوري، بیا وایي زموږ هغه کار ونه شو، موږ ته هغه روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې. نو د اوس نه ځان په دې ویډیو او په دې اپډیټ باندې چې دی ځان پوه کړئ. که تاسو ځان پوه نه کړو نو را روان کم قسط چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي، ځکه زیاتکر کسانو ته چې دی میسیجونه راغلي دي او د هغه میسیجونو نه هغو تصویران ایستلي او ما ته یې راسینډ کړي دي. د هغې نه مخکې ما په دې باندې ویډیو کړی، خو ځینې کسان وایي چې دا خبره چې دا دروغ ده. نو اوس ورته میسیجونه راځي، نو د هغې د وجې نه ما ته سکرین شاټ یې رالیږي چې موږ ته دا قسمه میسیج راغلی دی، موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. نو ما وایي چې په هغې باندې یو شارټ غونته ویډیو جوړ کړم چې د دې سره یې شیر کړم چې کومو کسانو ته دغه میسیجونه راغلي نو هغو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. نو هغه کوم اپډیټ دی هغه راته په دې ویډیو کې خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. که تاسو وګورئ اوس یو نوی سروې شروع شوی دی، ډاینامیک سروې. دا ډاینامیک سروې د دې لپاره شروع شوی دی چې کم غریبانان کسان دي چې هغه به دې کې حصه والي او چې په روان وخت کې هغو ته هم دا روپۍ چې دي دا میلاو شي. یو سروې چې دی هغه په 2021 کې شو، په کورونو باندې هغه سروې شو. نو په هغې کې چې کومو کسانو حصه اخیستې وه نو هغو ته اوس هم د بېنظیر هغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. خو ځینې داسې غریبانانو چې په هغې کې پاتې شو نو هغه چې دی اوس ځان هم خپل رجسټریشن کولی شي. بیا ځینې داسې غریبانان دي چې د هغو د غربت حیثیت چې دی هغه برابر شوی دی، لکه په 2021 کې هغه غریبانانو خو اوس مالي حیثیت چې دی د هغو برابر شوی دی. نو اوس د هغو کوشش دی دغه کسان وځي او دا نوي کسان چې دي دا موږ دې ته رادن نه کړو. نو دا نوی سروې چې دی اصل کې د دې لپاره هم شروع شوی. بل لا په کومو کورونو کې چې کومو کسانو روپۍ اخیستې ځینې کسان په هغې کې مړه دي، نو دا سروې د هغو لپاره هم شروع شوی. ځینې سرکاري کسانو هغې ته ایستلو، دوی پکې اوس نوي کسان چې دي هغه پکې رادن نه کوي. نو د هغې لپاره اوس یو نوی اپډیټ راغلی. نوی اپډیټ دا راغلی دی چې ځینې کسان ته اوس میسیج راغلی دی، نو ځینې کسان په هغې میسیج باندې نه پوهېږي، هغوی هغه میسیج ډیلیټ کړی دی او یا دا میسیج په پړاوېدو نه پوهېدل. په هغې به کې ورته ښه صفا صفا ویلي دي چې تاسو اوس خپل رجسټریشن چې دی دا دوباره وکړئ. نو تاسو خپل میسیجونه هغه ځای وګورئ چې تاسو ته دا میسیج راغلی دی که نه دی. که د 81 نه تاسو ته میسیج راغلی او تاسو ته یې تاریخ درکړی چې د دغه تاریخه پورې خپل رجسټریشن وکړئ. که تاسو رجسټریشن ونه کړو نو دا را روان قسط چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي. په هغې کې ښه صفا صفا لیکلي دي چې لاړ شئ خپل نږدې دفتر ته. که تاسو خپل رجسټریشن ونه کړو نو دا قسط چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي. دغه شانتې د بچو کم تعلیمي وظیفه چې ده په هغې کوم یو نوی اپډیټ راغلی دی، نو په هغې باندې به انشاءالله چې سبا چې ده ویډیو به په هغې باندې اپلوډ کوو. د هغې لپاره چې دی تاسو زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی دا هم د ځان سره سبسکرایب کړئ. خو کومو کسانو ته چې دا میسیج راغلی دی که تاسو خپل هر سره اپډیټ نه کړل نو دا را روان قسط چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي. د هغې لپاره به تاسو د بېنظیر دفتر ته ځئ او هلته به خپل رجسټریشن چې دی دوباره به کوئ. که تاسو له طریقه نه درځي نو د دې په باره کې هم زموږ په فیسبوک پیج او په یوټیوب چینل کې چې دی ویډیوګان موجود دي. په هغه طریقه باندې به تاسو ځان له دوباره رجسټریشن کوئ. که رجسټریشن یې ونه کړو نو نوی قسط چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي.